السلام علیکم دوستانو. وخت او تلل څه شی دی؟ راځئ چې په دې باندې یو څو خبرې وکړو. په دې ګرمۍ کې چې کوم دی زیات تر مریضان داسې راځي چې هغوی وایي زما غوږ ته اوبه لاړې، غوږ مې بند شو او درد کوي، نو ډاکټر صاحب ته ته اوس دا اوبه راوباسه. دا مسله په ګرمۍ کې ډېره زیاته عامه وي. نو ګوره غوږ چې کوم دی د دې مین 3 حصې دي. لومبنۍ حصې ته ویلی شي آوټر ایر، دویمې حصې ته ویلی شي میډل ایر او درېمې حصې ته ویلی شي انر ایر. نو زمونږ دا مسله چې کوم دی دا اوبه تلل دا په آوټر ایر کې او آوټر ایر او میډل ایر په منځ کې چې کوم دی د غوږ پرده یو. نو که غوږ ته اوبه لاړې شي نو هغه تر پردې پورې لاړې شي او واپس راځي، ځکه چې غوږ سوری دی نو اوبه تلل پکې کیدی شي. خو داسې نه ده چې ګینې غوږ ته اوبه لاړې او ستا غوږ اوبو بند کو. که چېرې چاته هم داسې مسله راتلی شي چې تا ولامبل او ستا غوږ ورسره بند شو، نو ته پوه شه چې ستا په غوږ کې خیرې دی، ویکس دی پکې. ځکه دا خیرې چې کوم دی دا د هر انسان غوږ جوړوي. زموږ په دې غوږ کې یو سیرومین ګلینډ دی چې هغه یو خاص قسم ګریس دی د دې غوږو او هغه زموږ د دې غوږ دپاره ضروري دي. او هر کله چې دا ګریس نه جوړیږي نو ستا غوږ به چې کوم دی وچي، خشکي به کوي او خارښ به کوي. نو دا سیرومین ګلینډ چې کوم دی دا د غوږ دپاره ډېر ضروري دی او دا د غوږ ګریس دی. خو موږ چې خبرې کوو، خوراک کوو، زموږ دا غوږ چې کوم دی دا حرکت کوي او دا ویکس، دا سیرومین ګلینډ چې کوم دی دا ویکس کوم دی، دا ګریس چې کوم دی دا خپله چې کوم دی بهر راولي، موږ په دې پوهېږو نه. نو داسې نه ده چې ګینې موږ بهر ګرځو، دوړو کې ګرځو او زموږ غوږونه خیرن شو. خیرن نه دي، دا د غوږ خپل خیرې دی، دا غوږ خپله بهر راولي. خو چې کوم انسان ته الرجي وي یا د هغه د غوږ اناټومي سټرکچر پیدایشي داسې جوړ شوی وي چې هغه خیرې بهر نه راولي، نو هغه هلته جمع کیږي او هلته کې هغه کلک شي، یو کاڼې غونته شي، خټه غونته کې جوړه شي چې هغې سره موږ ته پته نه لګي چې موږ تر څو هغه غوږ کتلی نه وي. خو چې کله ته ولامبې یا داسې مریض ولامبي چې هغه په غوږ کې خیرې وي او هغه ولامبي، نو د هغه غوږ ته اوبه خو به ځي، ځکه چې غوږ خو سوری دی. نو چې غوږ ته اوبه لاړې شي نو هغه خیرې هغه اوبه راکاږي. نو ګناه د اوبو نه ده، ګناه د خیرې ده چې په غوږ کې پروت دی. هغې دا اوبه راښکلې، هغه خیرې لږ وپړسېدو، ستا غوږ بند شو. خو که ته ډاکټر له رانړې او تا هغه شی په ځای باندې پرېښودو او کله پکې تیلي وې کله پکې ګوتې وې، نو څه ورځې پس په هغې کې خوال لډي نمي موجوده وي، اوبه تللي وي، د غوږ دا شپېلۍ ورسره پخه شي او هغه غوږ درد شروع کړي. چې درد شروع کړي نو بیا موږ ته اندازه وشي چې اوس ډاکټر له تلل غواړي. چې ډاکټر له لر شي نو هغې کې هم دغه ویکس شي. نو هغې دپاره بیا ویکسیډ یو ډراپ میلاویږي چې که هغه خیرې سخت وي نه لر کېږي نو هغه ویکسیډ ډراپ پکې یو صورت واچېږي. که درد کوي نو درد دپاره ورسره څه پینډال وخورئ او هغه ساس کې اچولو نه پس هغه به ښه نرم شي. بیا ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه سکشن مشین سره یا سرنجینګ سره هغه غوږ به ستا صفا کړي او که ضرورت وي نو لږ انټي بایوټیک به ورسره وخوري. نو په دې ګرمۍ ورځو کې دا مسلې زیاتې وي. نو امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. نو انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به بیا موږ په بل ټاپک خبرې کوو. اوس ماته اجازت راکړئ. الله حافظ.